مفسرین یو واقعه ذکر کوي دې ځای کې بعضې وایي چې محمد دا عیسا بن یوسف الهاشمی او بعضې وایي عیسا بن موسی الهاشمی دا یو سړی و د ده بیبي ډېره ښایسته وه یو شپه جذبختو کې راغو خپلې بیبي ته وایي ورته وایي که ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه وې نو په ما باندې طلاق کوي ښځې ته څه وایي که ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه وې نو په ما طلاق کوي خولې نه خو یې خبره وویسته ډزو شوتې اوس په مولیانو باندې ګرځي چې کار خو مې کړی د ښځې ته مې داسې ویلي دي که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه وې نو په ما طلاق کوي مولیانو باندې ګرځي کم مولا له چې ورځي نو وایي بس ښځه خو یاره سپوږمۍ ډېره ښایسته ده ښځه به هغه شان ښایسته نه وي لہذا ښځه د طلاق بعضې علما وایي دا د هارون الرشید په زمانې کې شوي نو په هغه ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله لوی فقیه او لوی عالم دی امام محمد رحمت الله علیه د خبره راغله نورو مولانو ټولو د طلاق فتوا ورکړې وه وایي ښځه طلاق امام محمد رحمت الله علیه ته خبر راغله چې امام صاحب ته پکې څه وایي هغه وایي ښځه نه ده طلاق هله ټول مولیان وایي ښځه طلاق ده او یو ته پکې وایي ښځه نه ده طلاق په کوم دلیل وایي دلیل د سره شته په دې خبره چې ښځه نه ده طلاق وی او جی دلیل پېشته وی څه دي وی سورة 3 کې دا آیت وګورئ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله فرمایي چې ما انسان په ښایسته صورت او ښایسته اندازې کې پیدا کړی وی الله چې قسم خوړلی دی او تحقیق سره خبره کړې ده نو وی انسان خایس ذکر کړی ده د نور او د سپوږمۍ خایس نه ده ذکر کړی نو د دې آیت نه پته لګي چې انسان د سپوږمۍ نه څه شی ده ښایسته وی لہذا خبره ټیک ته د سړي د عیسا بن یوسف الهاشمی خبره ټیک ته ښځه نه ده طلاقه ښځه بچو نو دا څه دا هله چې کله سړی په قرآن پوهېږي نو بیا وګورئ ملا ته محتاج وي طلاق چې ویر کې بیا په مولانو ګرځي واسې وایي ملا څه کړي دي او ملا څه کېده بیا چې د طلاق مسله راشي بیا ګرځه په مفتینو باندې بیا ته حل که نرشه څو کمی ده له هر څوک د کالجو د یونیورسټۍ والی درله بیا حل کې نر دي شي په خبرې پوه شوئ